بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ستاسو کوربه ساجد محمود خان. پروګرام د نن سوال او نن سوال یو خصوصي پروګرام دی د 23 مارچ حواله سره. هغه سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. غږ دی د پښتونخوا ریډیو FM 92.6 مردان. ګرانو اوریدونکو، د دنیا کې هر قوم د پاره بعضې مخصوص ورځې وي چې د هغې ډېر زیات اهمیت وي. کو هغې حوالې سره موږ خبرې کوو نو د دنیا هر قوم سره څه نه څه داسې واقعات شوي، داسې څیزونه شوي چې هغه هغې دپاره یادګار وي او ژوندي قوم دا نښه وي چې دوی هغه ورځې یاد ساتي او د هغې په یاد کې بیا مختلف قسم پروګرامونه او څیزونه ارینج کوي. دې حوالې سره نن پښتونخوا ریډیو 23 مارچ حوالې سره سپیشل پروګرامونه ارینج کړي دي. 23 مارچ ورځ داسې ورځ ده چې زموږ دپاره ډېر زیات اهمیت لري. په دې ورځ باندې موږ ته مسلمانانو ته چې کوم د بر صغیر مسلمانانو دې ته یو خاص ډایرکشن میلو شوی او داسې یو خپل عظیم لیډر قائد اعظم په رهنمایۍ کې داسې ویژن ورته میلو شوی چې هغې کې دې دا فیصله کړې وه چې موږ به یو داسې ملک حاصلو چې هلته به تمام چې څومره د هغې شهري هغه ته به د هغه بنیادي حقوق میلاویږي. نو زه به ستاسو ډېر ټایم نه اخلم او زموږ نننې ډېر خاص میلمه د ایجوکیشن ډپارټمنټ سره تعلق ساتي او پرنسپل صاحب دی. مخکې ورسره موږ پروګرام کړی، تاسو فرمایش هم کړی چې پرنسپل صاحب دوباره راغواړئ سره مختلف موضوعاتو باندې پروګرام وکړي. نو زه به ستاسو ډېر ټایم نه اخلم او ډایرکټ به موږ پرنسپل طرف ته لړ شو. نو ټولو نه اول خو لیس محمد صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. زه ډېر زیات مشکور یم ساجد محمود خان چې تاسو ماته په دې خاص ورځ باندې چې هغې ته یوم پاکستان ویل کېږي، یعنی دا مخصوص د پاکستان دپاره یو ورځ ده، نو ځکه دې ته یوم پاکستان ویل کېږي. په دې یوم پاکستان باندې چې تاسو ماته موقع راکړه چې زه د خپلو وطنوالو سره مخاطب شم او یو څو خبرې د مینې ډکې ورسره وکړم، نو په دې باندې زه ستاسو مشکور یم او ستاسو د ټول ټیم د ریډیو پښتونخوا زه مشکور یم چې تاسو ماته موقع راکړه. ډېره مننه پرنسپل صاحب. زه به غواړم دا چې موږ دا پروګرام زموږ اورېدونکي چونکې دې حوالې سره غواړي بچی ته داسې معلومات میلو شي، داسې خبرې ورته پته ولګي، نو دې دپاره موږ سره خو یو آپشن دا مو چې موږ چا کتابونو کې څیزونه لوستي وي یا پړو کړي وي هغې راغواړو، او دویم آپشن دا مو چې داسې خلک چې د هغې پلار نیکه یا په خپله سهده پورې د تحریک پاکستان یا د پاکستان هغه دغه کې د جوړېدو هغه عمل چې یا نوې پاکستان چې جوړ شو کومه جذبه هغې مشرانو کې وه هغې لیدلې وي. نو تاسو هم داسې کسانو کې یې، ستاسو والد صاحب چونکې د مسلم لیگ سره ډېر زیات تعلق پاتې شوی دی، د پاکستان جوړولو په تحریک کې هغې ډېر غټ کنټریبیوشن او ډېر د مردان په سطحه یې ډېر غټ کارونه کړي دي. زه دې وجې ما تاسو ته زحمت درکو. پرنسپل صاحب ټولو نه اول خو دا ووایه چې دا 23 مارچ 1940 دا اکثر موږ ډېر زیات ذکر کوو، اکثر په د MCQs کې هم راځي، په کتابونو کې هم ګورو. نو د دې ورځې باندې تاسو لږ ونته کې رڼا واچوله، د دې باندې لږ تفصیلي خبره وکړه نو زموږ اورېدونکو ته به دې باره کې مزید معلومات میلو شي. ساجد محمود خان، دا 23 مارچ په حوالې سره به زه خو دا ووایم چې دا د پاکستان په تاریخ کې او د تحریک پاکستان په تاریخ کې دا یو ډېره مهمه ورځ ده، ځکه چې دا داسې ورځ ده چې په دې ورځ باندې زموږ مشرانو او خاص کر د آل انډیا مسلم لیگ مشرانو په دې ورځ باندې ځان لپاره یو داسې منزل خوښ کړی چې هغه د هغه وخت سره یو ډېر لوی ضرورت و دغه مسلمانانو. نو په دې وجه باندې د هغې هغه کله منزل چې کله وټاکلی شو او بیا د هغې دپاره چې کوم جدوجهد او کوشش شروع شو، نو د هغې په نتیجه کې دا دومره ښکلی ملک چې کوم دی د مسلمانانو لپاره په وجود کې راغی. نو په دې وجه دا 23 مارچ ځکه اهم دی چې په دغه ورځ باندې دا فیصله شوې وه چې یره په دې انډیا کې دی، په دې بر صغیر کې دی، داسې ملکونه یا داسې سټیټس قایم شي چې هغه د مسلمانانو ځان له ملک وي یا ملکونه وي
او هغه د چې کوم دی نو آزاد شي او په هغې کې د مسلمانان خپله زندگی د خپل دین مطابق او د دینی اصول مطابق تیری. نو په دې وجه زمونږ په تاریخ کې خاص کر دا 23 مارچ نو دا ډېر زیات اهمیت لري. دې کې پرنسپل صاحب زه تاسو نه یو ډېر بنیادي غونډه کې تپوس کوم چې دې باندې اوس هم بعضې خلک خبرې کوي هغه ټایم کې هم دا خبرې کېدې چې هغه ټایم داسې مخالف قوتونه هم وو چې هغې دې ته په ښه نظر نه کتل یا بعضې وخت به وي چې دا یو خوب دی یا د هغې په ذهن کې داسې ډېر شکوک و شبهات به وو خو د الله په فضل سره دا ملک موږ ته میلو شو او موږ د انګریزانو د غلامۍ نه آزاد شو. خو زما تپوس دا دی چې د جدا ملک یا جدا ریاست دا سوچ د مسلمانانو ولې راغی او یا دا ولې دا ضرورت دي ته محسوس شو؟ جناب داسې خبره ده چې موږ وګورو نو د پاکستان په دې تاریخ باندې یا د انډیا په تاریخ باندې چې موږ نظر واچو نو په دې کې لکه مختلف قومونه په دې کې اوسېدل اوس هم پکې شته چې هغه هندوان دي، سیکان دي، عیسایان دي، بود متواله دي، جین متواله دي، دا شانتې وکړي زمونږ مسلمانان هم دي. دا لکه د یو ګڼو قومونو او د ګڼو مذهبونو یو ملک لیکن په دې کې اکثریت چې کومونو هغه د هندوانو. نو که موږ د دې انډیا په دې تاریخ باندې نظر واچو نو دا د انډیا دا کم خلک دا هندوان چې کوم دي چې کله دلته کې دا ویسټرن ډیموکراسي راله یعنی د مغربي جمهوریت نو لکه څنګه چې علامه اقبال ویلي دي چې بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. نو چونکې دا جمهوریت داسې راغی چې په هغې کې بعد همیشه دپاره د اکثریت حکومتي نو هغه لکه په یو وخت کې داسې وشو چې مسلمانان او هندوان دی یو ځای جدوجهد کو د دې ملک د آزادۍ لپاره د انډیا د آزادۍ لپاره د دې لپاره په 1857 کې دی جوائنټلی مجموعي طور او متفقه طور پر دی د انګریزانو خلاف یو مسلح جدوجهد کړی. دا تاریخ په دې باندې ګواه دی. بالکل. نو دی د وخت نه داسې جاینټ ایفرټس د دې شروع تر دې پورې چې زمونږ قائد اعظم محمد علي جناح رحمت الله علیه دی په ابتدا کې چې کوم دی نو د کانګرس سره و او دا شان نور زمونږ داسې مشرانو چې هغه د کانګرس سره و او هغې هم د دې ملک بلکې ایون دا چې علامه اقبال رحمت الله علیه هغې خو باقاعده یو ترانم لیکلی وه هندوستان همارا. نو دا لکه مطلب دی چې زمونږ ټول دا کم مشران چې بیا رستو د مسلمانانو ځان لا چې کومه پارټي وه آل انډیا مسلم لیگ بیا د هغې د پلیټ فارم نه هغې سیاست کو نو دی هلته کې په دغه انډین نیشنل کانګرس کې هم پاتې شو. خو د وخت سره سره دې ته دا پته ولګېده چې اگر چې که یو طرف ته د زمونږ د هغه وخت چې دا کم کانګرس لیډرشپ نو هغې اگر چې د سیکولریزم خبرې به یې کولې او مذهب به چې کوم دی نو هغې په منځ کې نه راوسته د سیاست لیکن در پر د هغې ته دا پته ولګېده چې په دې کې دننه چې کوم دی نو لکه هندو دی د دې په ټولو دا دلنه بنیادي طور دا هندوان دي تعصب پکې پروت و. نو داسې چې کله بیا الیکشنې به داسې کېدې چې کله دکه جداګانه انتخاب راغی نو جداګانه انتخاب چې کله وشو دا تقریبا په 1936 1937 دغه کې نو هغه تقریبا ټول چې کوم دی نو هغه سیټونه کانګرس وګټله او مسلم لیگ په هغې کې بوري طرح ناکام شو او که زه پکې غلطېږم نه نو سټیټسټک داسې وایي چې مرکزي سیټونه چې هغه تقریبا 30 یعنی 30 سیټونه و په هغې کې 28 سیټونه یا دوه کم 10 چې کوم دی نو هغه کانګرس وګټله او دا دوه بیا نورو خلکو دغه شانتې چې کوم دا د صوبې چې کوم سیټونه نو په هغه صوبې کې تقریبا صرف چې کوم دی نو لکه یو سیټ دی کانګرس راکړی او نور چې کوم دی نو دا لکه مجموعي طور د دې په ټولو صوبو کې حکومت راغی د کانګرس او ځان له حکومت راغی. نو هر کله چې دی په حکومت کې راغلو او دی ته طاقت میلو شو نو دغه ځای کې د دی هغه امتحان شروع شو او
بیا خلکو دې ته کتله چې دی چې هغه کانګرس ګورنمنټ چې څومره ایفرټس کړي کنه او څومره اقدامات نو دی یو خدا وکړه چې بندې ماترم کا ترانه چې هغه بالکل لکه د هندوانو یو ترانه وه مسلمانانو ته قابل قبول لپاره هم لازمي کړه مونږ به هم وایو اوس زما د هندوانو د ترانې سره څه کار دی دغه شان دی چې کوم دی نو دا بندې ماتم ترانه شوه دغه شان دی لکه ګاوکشي دا غوا به نه ډادېږي دغه شان چې کوم دی نو نور داسې ایفرټس چې کوم دی چې هغه دی دغه کړه او د هغې نه لکه دا پته بله دا هندي چې کوم ده نو لکه لازمي کړه نو داسې لکه اقدامات دی وکړه چې ټوټلي د مسلمانانو خلاف او د هغې نه دا پته ولګېده او مسلمانانو باندې ډېر زیات ظلم او جبر شروع شو بیا د وخت سره سره د هندوانو چې کوم دی نو د انګریز حکومت سره اختلافات راړو او دغه شانتې چې کوم دی نو دی لکه تقریبا په 22 اکتوبر باندې دی هغه حکومت پرېښوده چې دی حکومت پرېښوده نو مسلمانان ډېر زیات خوشحاله شو او قائد اعظم چې کوم دی نو مسلمانانو ته اپیل وکړه چې تاسو یوم نجات منو کړئ یوم نجات منو شو د هغې نه مسلمانان چې کوم دی نو دا متفق کېدل متحد کېدل شروع شو او د مسلم لیگ پر پلیټ فارم باندې رالل او بیا چې کوم دی نو بیا چې کله په 1945 کې چې بیا دې خوا کېده نو بیا مسلم لیگ پورا لکه مسلمانانو باندې یو هولډ حاصل کړو نو دا شانتې دا د دې یو پس منظر ټیک شو نو د دغه پس منظر په رڼا کې چې کوم دی چې کله په 1939 کې یوم نجات مرو شو نو چې کله دا یوم نجات مرو شو د هغې نه سمدستي پس چې کوم دی نو بیا د مسلم لیگ آل انډیا مسلم لیگ 27واں اجلاس چې کوم دی نو په لاهور کې منعقد شو چې دا په لاهور کې منعقد شو هغه وخت بیا بله یو مسله وه بله مسله پکې دا وه چې خاکسار تحریک دا علامه عنایت الله مشرقي صاحب دا د هغې یو پارټي وه د هغې یو تحریک و هغې څه پریډ کو ولته په لاهور کې او په هغه ټیم کې سر سکندر حیات چونو دی د پنجاب وزیر اعلی نو دغلته کې چې کوم دی نو د پولیس والا په دې باندې فایر وکړو په دې خاکسارو باندې او هغې کې تقریبا داسې ویلي کېږي چې تقریبا 80 لګبګ خاکسار پکې چې کوم دی نو شهیدان شو نو د هغې په وجه باندې دا فضا خاص کر د لاهور او د پنجاب چې کوم ده نو دا ډېره زیاته لکه داسې بېچینه غونته وه او مطلب بیا په دغسې ماحول کې یو دونه لوی ایونټ او یو دونه لویه جلسه منعقد کېدل نو دا لکه ډېر ګران کار و خو بیا یو خبره به وکړم چې په دای کې لکه خاص کر دا چودھری رحمت علي چې کوم یادېږي بالکل چودھری رحمت علي ته هم قائد اعظم یو هغه ورکړو انویټیشن ورکړو چې ته راشه دا پاکستان نوم هم ته ایښی دی دا قرارداد پاکستان یا د ریزولوشن اف پاکستان به ته په خپله پیش کړي نو هغه ول راغلی خو چې کله هغه راغی نو د دې طرف نه وته چې کوم دی نو په هغه باندې بیان ولګېده چې ته به دلته نه راځې او بانه دا جوړه شوه چې یاره دا حالات چې کوم دی نو هغه ټیک نه دي لیکن مسلمانان څونه شو د مسلم لیگ د ټاپ لیډرشپ چې کوم نو هغه په دغه موقع باندې بیا دغه جلسه کې حاضر او باقاعده دا جلسه منعقد شوه او ډېر په امن سره او په سکون سره چې کوم دی نو هغه پای ته ورسېده پرنسپل صاحب چونکې زموږ دا پروګرام نن د 23 مارچ حوالې سره دی جی او پاکستان کې که موږ وګورو د 23 مارچ حوالې سره 14 اګست حوالې سره یا د که موږ داسې نور داسې قومي ورځې وګورو دې حوالې سره ډېر ښه شاعري هم شوې ده ډېر ښه ملي نغمې هم شته دی نو که ستاسو داسې څه فرمایش وي څه خاص تاسو وایئ چې دا زما ډېر زیات خوښ دی یا به ما اورېدل چونکې ستاسو دې سایډ ته هم لږ ډېر رجحان خو شته لګاو هم شته نو زه به انجینر صاحب ته ووایم چې هغه ملي نغمه په دې پروګرام کې شامل کړي او جی داسې په قومي ورځو باندې ملي نغمې نشر کېږي ملي نغمې خو خیر په هر وخت کې نشر کېدل پکار دي خو تېر ورځو کې لږ نور بیا زموږ په سکولونو کې خو باقاعده نن سبا په ټورنمنټس کې چې کوم دی نو د ملي نغمو مقابلې هم کېږي او زموږ ماشومان ډېر ښکلې ښکلې ملي نغمې وایي او په هغې کې ډېر په شوق سره ایسا دي نو تاسو خبر وکړه زما ملي نغمې مې هم خوښي د هسې نغمې مې هم خوښي خو دا چونکې دا د قرارداد پاکستان او د هغې د 23 مارچ په حوالې سره نو څونه پورې چې ما ته پته ده
نو په هغه ټایم کې یو نظم چې کوم دی نو په دغه جلسه کې زما د معلوماتو مطابق چې نو هغه ویلی شوي هغه نظم چې کوم دی نو هغه میاں بشیر نومې یو شاعر و د هغې لیکلی او په هغه وخت کې دا نظم چې کوم دی نو غیاس غازی آبادي نوم یادېږي غیاس غازی آبادي نو هغې دا ویلی او هغه د ملت کا پاسبان ہے محمد علی جناح او بیا وروستو چې کوم دی نو زما په خیال چې مسعود رانا غالبا ویلی و چې څوک ما اورېدلی نو مسعود رانا زمونږ یو ډېر ښه سینګر دی نو هغې دا ویلی نو دغه کوپرس که په دې موقع باندې تاسو نشر کې نو بس موږ هم وورو او هغه سینګران ټول چې کوم دي نو دا زمونږ فنکاران دي زمونږ د ملک او په موږ باندې ګران دي نو هر څوک چې بس هغه تاسو نشر کې زمونږ چونکې سر د زنانو حوالې سره یو ورځ هم تېره شوه ریسنټلی نو بس کوشش به وکړو چې د زنانو په اواز کې ده وکړو نو بس د زنانو په خیال ساتل پکار دي دا پاکستان چې کوم دی دا چې څومره د سړو دی دومره دا د ښځو دی او دغه شان دا دین چې څونه د سړو دی نو دومره دا د ښځو دی موږ له پکار دا ده چې زموږ په دین کې د زنانو چې څونه حقوق دي حقوق نسواں چې ورته ویل کېږي نو پکار دا ده چې ایز اے مسلم دس از اور ډیوټي دا زموږ یو فرض جوړیږي چې دا مونږ هغه خپلو زنانو له هغه خپل حق چې کوم دی هغه ورکو کو زیات نشو ورکوري نو چې کم از کم حق ولا ورکو بالکل دا سر زمونږ دا ټاپک به لږ خیر بل طرف ته هم ځي خو دې کې به زه یو ایډ کول غواړم چې زمونږ کو چې کوم رهنما و د مسلم لیگ رهنما چې کوم د پاکستان جوړولو کې کوم مین کردارونه دي نو هغې سره زنانو ډېر غټ کنټریبیوشن او ډېر زیات سپورټ کړی دي بالکل جی او کم رهنما چې دی کو هغه مثال په طور د اکټیویټیز کې شامل او تحریک کې شامل او ټایم هغه له ورکو نو کور دغه مور خور دغه لور دغه ښځه دې ټولو ډېر غټه قرباني ورکړې ده بالکل جی زه به ساجد محمود خان دا ووایم چې چونکې د تحریک پاکستان او د مسلم لیگ خبرې دي او دا چونکې مردان دي مونږ د مردان سره تعلق ساتو بالکل سر نو ما ته دا پته را ما د خپل والد صاحب نه اورېدلي دا بیگم زری سرفراز الله تعالی دې جنت فردوس نصیب کی دا خاص کر په زنانو کې بیگم زری سرفراز چې کوم دی نو هغې د پاکستان په جوړېدو کې یو ډېر اهم کردار ادا کړی دی او خاص کر د مردان په حوالې سره هغې چې څونه کار کړی دی نو هغه به انشاءالله تعالی ته رښتې دنیا ته د قیامته پورې به انشاءالله هغه یاد وي او هغه داسې چې د دې یو داسې غالبا یا 14 اګست یا نو په هغې باندې هغه ما په یو ټلویزیون انټرویو کې چاته ما اورېدلې وه د ډېر وخت خبره ده هغې وی چې کله د پاکستان جوړ شو بیگم زری سرفراز ویل نو زه هغه وخت کې چې د کشمیر کې وم او چې زه کله پاکستان کې داخله شوم د پاکستان په ځمکه باندې چې ما قدم کېښود نو بیگم زری سرفراز وی چې ما چې کوم دی نو خوره راواغېسته د پاکستان هغه خوره او هغه ما په خوله کې واچوله او ما هغه خوره وخوړه زمونږ داسې لکه زنانه دي ځکه زمونږ زنانو داسې کار کړي او بله خبره به جي تاسو ته دا وکړمه دا به ډېرو کمو خلکو ته به دا پته وي دا په دې مردان کې چې دا کم پاکستان چوک چې یادېږي نو هغه چې کوم دی نو دغه ځای کې یو مارکیټ دی جي چې هغې ته سعیده مارکیټ وایي دا سعیده چې کومه ده نو دا هم په مردان کې خاص کر دا د تحریک پاکستان یو ډېر اهم کردار تیر شوی دی او دا چې کوم دی نو د دې والد صاحب چې کوم نو هغه ځان له یو ډېر لوی شخصیت و د تحریک پاکستان چې کوم دی نو هغه یو اهم غړی او د ادبي دنیا هم ډېر مشهور سړی و چې هغه ته به اسلم خان کمالي وي نو دا د اسلم خان کمالي صاحب لور وه او دا سیده چې کومه وه نو دا د بیگم زری سرفراز سویلی وه د هغې ملګرې وه او بیگم زری سرفراز صبره به دا په هر سټیج باندې په هر موقع باندې دا حاضره وه او هغې سره
بالکل هغه شانه بشانه اوږه په اوږه چې کوم دی نو هغه کار کړی. نو دا خو زمونږ تاسو ته د مردان په حوالې سره ما تاسو ته یو دوه کردارونه تاسو چونکې د زنانو خبره وکړه نو ما پکې تاسو ته د زنانو یو داسې کردارونه بیان کړو چې ډېرو کمو خلکو ته به بیګم زری سرپراز خو ټوله دنیا پیژني لیکن دا سعیده چې کومه ده نو دا به چاته دا ډېره پته ني چې یاره دی هم چې کوم دی نو د پاکستان په جوړولو کې یو ډېر اهم کردار ادا کړ. بالکل سر او سنټر کې کومنګ وګورو نو د جنا صاحب خور چې وا هغه ډېر کټ کنټریبیوشن او فاطمه جنا بلکې ما زما والد صاحب اکثر دا خبره کوله چونکې زما والد صاحب چې کوم دی نو هغه چې کله مادر ملت چې کله فاطمه جنا چې کله مردان ته راغلی وه نو په هغه ټیم کې زما والد صاحب چې کوم نو هغه د پاکستان مسلم لیگ د ضلع مردان پریزیډنټ او هغه باقاعده چې کوم دی نو هغوی ولا یو جلوس ارینج کړی او باقاعده زما والد صاحب ورسره چې کوم دی نو په هغه جیب کې ناست او بیا د ما تاسو ته بیګم زری سرفراز یاده کړه د دې په ځای کې بیا چې کوم دی نو یو میټینګ د زنانو نو هغه تصویر اوس هم ما سره شته دی بلکې هغه ما په خپل کتاب کې چې کوم ما د والد صاحب په تجربات او مشاهداتو باندې لیکلی دی او ان شاء الله تعالی هغه وسما ډېر زر به چې کوم دی دغه چې کوم دی نو هغه اوپننګ او تقریبي رونمایي وشي نو هغه کتاب کې ما د هغې هغه تصویر ورکړی دی نو هغې کې باقاعده ما والد صاحب ورسره ناست دي او هغه زنانو ته د مادر ملت د تقریر هغه ترجمه چې کومه ده نو په پښتو کې کوي نو او قائد اعظم والد صاحب خبره کوله وی قائد اعظم رحمت الله علیه به دا وی چې ما سره نیم پاکستان زما د خور جوړ کړی او دا به هغې دا سره قائد اعظم به دا خبره کوله زما د والد صاحب خبره ده ما څو پیرې د خپل والد صاحب نه اورېدلې. ٹھیک سر بس مو به انجینیر صاحب ته ووایم چې دا ملي نغمه چې کوم پرنسپل صاحب یاده کړه ملت کا پاسما ہے دا د زموږ ګران اورېدونکو ته م واوروي او دا دې پکې شامل کړی شي. मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना मोहम्मद अली जिना तस्वीर अज़्म जान वफारू है हुर्रियत तस्वीर अज़्म जान वफारू है हुर्रियत है कौन बेगुमा है मोहम्मद अली जिना मोहम्मद अली जिना मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना मोहम्मद अली जिना लगता है ठीक जाके निशाने पे उसका तीर लगता है ठीक जाके निशाने पे उसका तीर ऐसी कड़ी कमा है मोहम्मद अली जिना मोहम्मद अली जिना मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना मोहम्मद अली जिना मिल्लत हुई है जिंदा फिर उसकी पुकार से मिल्लत हुई है जिंदा फिर उसकी पुकार से
तकदीर की अज़ा है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। ګران اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو په خپل پروګرام کې. زموږ نننی میلمه پرنسپل لیس محمد صاحب دی چې هغې تحریک پاکستان حوالې سره یوم پاکستان حوالې سره هغې سره زموږ خبرې اترې جاري دي. چونکې پرنسپل صاحب زه غواړم دا چې تاسو د جناح صاحب چونکې ویژن و د ریاست د ملک نو د هغې خپل نظریات چونکې اوس نن سبا موږ ګورو اکثر داسې خلک وي څوک وایي پاکستان دې دپاره جوړ شوی، بل وایي نه دا دې دپاره نه دې دپاره جوړ شوی، اکثر داسې خبرې کوي، بعضې عناصر داسې وي. نو زه یم چې د جناح صاحب خپل ویژن د هغه خپل نظریه څه وه، د هغه خپل ذهن کې کم سوچ د پاکستان دپاره چې دا به څه قسم ملک وي. نو د قائد اعظم رحمت الله علیه چې خپل ویژن د پاکستان د پاره و نو هغې خو دا ویلي چې یاره دا ملک به داسې وي چې په دې کې به د قرآن قانون وي. بلکې د علماو یو وفد هغې کې د هغه نه دا تپوس وشو چې د پاکستان قانون به سي نو هغه ورته وخندل، هغه ورته چې دا خو پکار دی چې زه تاسو نه تپوس وکړم، خو بهرحال تاسو تپوس وکړو. نو هغه وایي چې زموږ دپاره خو د قانون جوړول د سره ضرورت نشته، زموږ خو قرآن پاک شته او هغه زموږ قانون دی او هغه به چې کوم دی نو انشاءالله تعالی د پاکستان قانون وي، د پاکستان آئین وي. نو د هغې یو ویژن خو د پاکستان دپاره دغه شانتي و چې پاکستان کې به یو د قرآن پاک د اصول مطابق د قوانینو مطابق یو حکومت چلیږي. بله دا ده چې هغه وخت کې لکه د هغې سوچ او فکر داسې و چې هغې اگر چې په کانګرس کې هم وخت تېر کړی او د هغې سره ډېر نږدې پاتې شي خو لکه بیا هغه په دې نتیجه باندې ورسېده چې زما د قوم سره چې کوم دی نو لکه یو قسم د زیاتي کېږي او مونږ چې کوم دی نو لکه فرض که دې سره یو نو مونږ به هغه خپل مقاصد چې کوم دی نو هغه د ازادۍ چې کوم مقاصد یې به مونږ حاصل نه کړي شو. نو په دغه وجه باندې هغې چې کوم دی نو د نیشنل انډین کانګرس سره لارې جدا کړې او هغه بلکې په یو وخت کې داسې هم شوې وه کېدای شي هغه وخت قانون داسې و چې یو سړی په دوه پارټو کې پاتې کېدای شي. نو هغې چې کوم دی نو په زما په خیال په آل انډیا نیشنل کانګرس کې هم پاتې شي او ایټ د سیم ټایم هغې چې کوم دی نو په مسلم لیګ کې هم هغه ټایم چونکې د هغې دا سوچ وکړو دا دواړه پارټۍ یو ځای شي او هغې ته دې ته به څه د اتحاد کا پیغمبر به متوي داسې خو بیا هندو مسلم اتحاد بیا چې کوم دی نو دی غالبا چې 1913 کې چې کوم دی نو هغې بیا دې خوا پوره راوړېدل که نه. نو داسې لکه دا د هغې یو ویژن و چې یاره مسلمانان چې کوم دي نو هغې لکه داسې د دې هندوانو سره یو ځای نشي چلېدی ځکه چې هغه ته کې میجارټي وه او میجارټي لکه څنګه تاسو ته پته وي میجارټي از اتارټي نو بس هر وخت به هغې په اتارټي کې وو هغې به اترایزډ وو مونږ به دغه شان نو زمونږ ټولو مشرانو په دې خبره باندې پوه شوي وو چې کو د دې نه مونږ جدا شو نو مونږ به بیا ځان له خپل څه فلاحي ریاست به جوړو فلاحي ریاست به جوړو. پرنسپل صاحب زه غواړم دا چې اوس چونکې موږ خبره کوو تاسو کتاب هم دې حوالې سره تقریبا فاینل دی او 23 مارچ پورې به هغه راغلی او دلته خلکو ته به اویلیبل وي. نو زه به غواړم دا چې تاسو هغه کتاب دپاره تحقیق هم کړی دی، خپل والد صاحب نه هم ډېرې خبرې دغه کړي دي، هغې ابیتي په پکې هم شامل وي. زمونږ د لوکل سطح باندې چې کوم مسلم لیګ رهنما و زه یم چې چونکې دې باره کې شاید ډېرو خلکو ته پته نه وي، داسې ډېرو کتابونو کې د دې ذکر نه راځي. نو که تاسو زموږ د اورېدونکو ته دلته چې کوم مسلم لیګ سره وابسته خلک وو یا چا دې دپاره کوششونه کړي نو هغې باندې لږ رڼا واچوه، هغې خلکو باره کې لږ یو څو خبرې بالکل زمونږ
لکه چونکې ما د خپل والد صاحب سره ډېره ناسته کړې ده او د هغې نه ما ډېر څه اورېدلي دي، ډېر څه مې ترې زده کړي دي. نو مسلم لیگ په انډیا کې په د انډیا په وخت کې ټوله چې کله انډیا او پاکستان لا قایم شوی نو په هغه وخت کې د مردان خلکو چې کوم دی نو په دې مسلم لیگ کې ډېر په سرګرمۍ سره چې کومه ده حصه اخیستې وه او په دې کې ډېر لوی نومونه چې کوم دی نو هغه شامل وو او باقاعده مسلم لیگ چې کوم دی نو هغه خو په 1936 کې چې څونه پورې معلومات دي او په ریکارډ باندې د مسلم لیگ په دفترونو کې چې کوم ریکارډ چته وو نو د 1936 پورې داسې ریکارډ شته او د هغې نه دېخوا کم خلک په مسلم لیگ کې شامل وو. خو د ټولو نه اول یو خو دا ده چې ما د خپل والد صاحب نه دا اورېدلي چې په مردان کې د مسلم لیگ لومبنې د ضلع مردان پریزیډنټ چې کومو نو د هغه بهادر خان نوم او هغه بهادر خان چې کومو نو هغه زمونږه د دې مردان یو درون مشر خدای بخیر سرانجام خان چې یادېږي د هغې چې کوم دی نو د هغې والد صاحب او د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا په 1936 دغه کې یو کنونشن شو او هغه کنونشن ارګنایز کړی و د فتح محمد خان د هغې نوم چیف اف مردان او هغه چې کومو نو د میر افضل خان چې کومو د هغه ترو او د حاجی یعقوب خان سابقه منی چې کوم یادېږي د دې نیکو نو دا فتح محمد خان او ورسره سرفراز خان چې نو هغه د میر افضل خان والد صاحب دا دواړو ورونه چې نو دي دا یو کنونشن ارګنایز کړی هغې ته په هغه وخت سره د مسلم لیگ ډېر مشهور د انډیا آل انډیا لیډرشپ چې کوم دی نو هغه دلته راغلی او هغه چې کوم دی نو لکه دا مولانا شوکت علي دغه شانتې سردار بهادر یار جنګ چې کوم دی نو دی ورته راغلی دغه شانتې یو پکې بدایوني صاحب چې کوم دی دا یو لیډر دا راغلی و دلته کې او دی دا کنونشن دلته کې کړو نو دلته کې بیا مسلم لیگ چې کوم دی نو هغه بیا د دې ځای خلک چې کوم دی نو هغې کې د نوابان دا اوس چې کوم دی د خواجه محمد خان هوتي چې کوم دی د نیکه چې کومو نواب محمد اکبر خان نو د دې چې کوم دی نو په مسلم لیگ کې ډېر زیات کنټریبیوشن او قائد اعظم محمد علي جناح چې په 1945 کې چې کله مردان ته تشریف راوړی نو هغه د نواب صاحب د نواب اکبر خان صاحب چې کوم دی نو د هغې په دعوت باندې هغې دلته راغلي او هغې کې چې کوم دی نو په هغې کې ورسره نشتر صاحب هم راغلی و سردار عبدالرب نشتر صاحب و داسې ورسره نور د صاحبزاده عبدالقیوم خان دي چې کوم دی نو لکه دلته کې راغلي وو او دلته کې په دې دغه کې په دې کمپني باغ کې چې نو یو جلسه هم کړې وه نو دا لکه د بل دا شان چې د ټول نه بل یو غټ نوم چې کوم دی نو هغه د خان محمد علي خان بابا چې کوم دی الله دې غریق رحمت کړي دا د مسلم لیگ یو ډېر اهم رهنما او بل چې دی نو دلته کې په اساس په لوکل سطح باندې په بابوزو کې خان امیر سلطان خان به یادېده هغه چې کوم دی نو بیا وروستو بیا هغه ایم ایل ای او ایم پی ایم پاتې شو دا کسان داسې وو چې دي چې کوم دی نو په مسلم لیگ کې ډېرې منډې تړې والې وي بیا ورسره په زنانو کې چې کوم دی نو بیګم زري سرفراز او دغه شانتې سعیده چې کومه ده نو دا یادېږي نو دا زنانو هم چې دی نو په دې کې چې کوم دی نو منډې تړې والې وي داسې د مسلم لیگ دا کسان چې کوم دي دا دغه شانتې لکه دغه کې یو سالار صاحب و بغداد کې هغه چې کوم دی نو هغه پکې ډېرې منډې تړې والې وي سالار لاجبر باندې یادېده اوس وفات شوی دی او دا شانتې چې کوم دی نو خاص کر لکه راځه چې نن سبا په کوم سکول کې یم نو دا بیکهټګنج نمبر 2 سکول چې ورته ویل کېږي نو په دې باندې یو ډېره لویه معرکه شوې وه زما والد صاحب خبره کوله وي مسلم لیګیانو دا وایي دې ته به صنعت درم های سکول وي هغه وخت کې نو وایي مسلم لیګیانو په میټینګ کې دا فیصله وکړه چې یاره په دې باندې پاکستان های سکول مونږ لیکو څوک به ورته تیار شي نو دلته کې اوس خو هغه پریس نشته کوثر پرنټینګ پریس به ورته وي په دې بینک روډ باندې و هغې کې د امین چشتي او نور داسې چشتیان صاحبانو نو هغې کې هغه مشر چې کوم هغه تیار شو هغه وایي چې دا لیکل به زه وکړم د شپې هغه ولیکل په پاکستان
نو چې کله پې ولیکل نو چې هندوان راغلی چې ویې کته په هغې باندې پاکستان های سکول لیکلو. نو بیا دغه ځای کې اوس هم زه هغه ورځ ورغلم هغه دوکان ته، یو تاجک صاحب دی، اوس هم هغه دوکان شته دی. زه هغه دوکان ته ورغلم، ما یاره دا ستاسو دا دوکان د هغې زمانې وي او ما یاره داسې یو معامله شوې ده، ته ترې خبرې وي چې او وي زه خبرې یم خو پوره ډیټیل ده پته نشته وي زما پلار پکې قید شوی وي، دا تصویره ته خو وي دا زما د پلار تصویر دی. نو هغه ما ورته بیا هغه کیسه بیان کړه. نو هغه چې بیا هغې انکوایري شروع کړه، نو هغه وخت کې دا تاجک صاحب نوم و، د هغه نظیر تاجک نوم و، د هغه دوکاندار چې و د هغه ځای کې د هغه به د دا رنګونو او برشونو مرشونه لیکل میکل بیا کل بورډونه به لیکل. نو هغې وي چې دا به ده کړي، ځکه چې په بورډ باندې لیکلي دا به ده کړي. او پکې ارست شو، چې هغه ارست شو بیا ډي سي صاحب هغه چې کوم دی یو میاشت قید کړ. نو بیا ورپسې هغه چشتیان لاړل چې امین چشتي صاحب دي، نو هغې ورته وایي چې یاره زه به خیر دی کنفیشن وکړم او ته به راوځې زه به دا میاشت تېره کړم. نو نظیر تاجک صاحب الله پاک دې غریق رحمت کړي، هغه ورته وایي چې نه د پاکستان دپاره دا یو میاشت قید زم تېرولی شم. نو بس هغه یو میاشت ده. نو داسې ښکلې ښکلې واقعات پکې شو. دا شان د بغداد چې کوم دی دا سالار لاجبر صاحب یادېږي، هغه د اخره پورې مسلم لیګو ما لیدلی او زما د پلار ورسره ښه تعلق و. نو دی چې کوم دی نو دکه دا مسلم لیګیانو دا فیصله وکړه چې د دې ډي سي او د دې آفس نه چې کوم دی نو دا یونین جیک چې کوم دی نو دا راغورځول غواړي او په دې باندې د مسلم لیګ جنډا چې کوم دی نو هغه لګول غواړي. نو بس هغه خو سالار صاحب وایي چې زه به ورسې ورشم. نو بس هغه ورپسې ورغی، جنډه یې راوغورځوله او د مسلم لیګ جنډه یې پیدا چکړه او چې راکوز شو نو پولیس والا را رسېدلي، نو بس ښه مرمت یې ونه وکړو. نو دا چې کوم دی نو لکه داسې زمونږ مشرانو په دې کې داسې جیرونه خوړلي دي د دې مردان خلکو، په دې کې داسې قیدونه یې پکې خوړلي دي او ډېر قربانۍ ورکړي دي. نواب صاحب اکبر خان چې کوم دی نو هغه قائد اعظم رحمت الله علیه هغه وخت کې 6000 روپۍ چې کوم دی نو ډېر شي دی ولا مسلم لیګ په فنډ کې چنده ورکړې وه. نو دا داسې زمونږ د خلکو ډېر دي پکې، داسې ګمنام پکې ډېر دي، بلکل ګمنام پکې ډېر دي. نو دا د مسلم لیګ دا ملک مونږ داسې په اسانه باندې ساجد محمود خان نه دی حاصل کړی چې بس دا مونږ ته په دغه کې میلاو شي. دې لپاره زما مشرانو ستا مشرانو ډېر محنت کړی دی، ډېرې قربانۍ ورکړي. हाँ नो प्रिंसिपल साहब लगा तासो वेल दा वाड़ा चे हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के बिल्कुल हो प्रिंसिपल साहब यो खबर अब्बल जमा जहन तराजी चे दा कम जज्बा तासो याद आवे कम खल्क के वा और कम मोटिवेशन द पाकिस्तान द पारा द खौर द पारा और द मुल्क सरे दो रमीनवा द मुल्क चे कम तकद्दुस द आगे सरे दो रमीनवा कना نو وس تاسو محسوسوي نه چې هغې کې داسې لږ ونته کې دا خلک هغه شان جذبه بعضې خلکو کې ډېرو کې اوس هم هغه شان جذبه شته، بوډاګانو کې هم شته، ماشومانو کې هم شته. خو لکه بعضې وخت مونږ وینو چې لکه زمونږ نوجوان کو مونږ بیا د دې ملک د ترقۍ دپاره هغه ته وایو چې بھائی تو لږ محنت وکړه، تو لږ کوشش وکړه، تو د دې ملک مخکې بوتلو دپاره چې دی عالمي سطح باندې څه وکړه. نو دغلته بیا لږ ونته کې مدم وي. نو دې باره کې ستاسو څه خیال دی؟ سید محمود صاحب دا خو یو ډېر اهم سوال دی او دا زما په خیال په موجوده وخت کې د ټولو نه غټه مسله زما د مرګ دا ده چې د خلکو د دې خپل وطن سره مینه چې کومه ده که نه نو هغه کمه شوې ده. د هغې وجه دا ده تاسو د وجې تپوس وکړو چې دا ولې هغه جذبه ولې نشته. هغه وخت کې خو دا وه که نه چې زمونږ هغه خلکو خو هغه وخت کې آیډیالیسټ وو، مونږ آیډیاز فالو کول او هغه سبز باغ چې کوم دی که نه سبز باغ، نو هغه سبز باغ مونږ ته د مشرانو به وایي چې داسې به یو داسې به که نه هغه مونږ ته ښودلي شي. او ما ته یو واقعه په دې حوالې سره یادېږي. زما والد صاحب وی دا ثوابه هم مخکې د مردان سره وه تحصیلو. نو په دې کې څه کسانو چې په هغې کې یو اورنګزیب خان به یادېده، دا اورنګ آباد دغه یو کلی دی او دغلته کې زه د هغه قبر نه م تللی یم، په هغه تېرېدم نو زه اورنګزیب خان هغه قبر نه لاړم او دغه شانتې پکې یو ناظم و، ناظم اسماعیل، خو هغه ناظم دا ناظمان نه دي، هغه بای نیم ناظم و، بای عهده چې کوم دی نو هغه ناظم نو هغه ناظم اسماعیل نوم او نور داسې څه کسانو. نو دی چې کوم دی نو
دغه پسې ګرځي کمپین او د مسلم لیگ هغه د قومي نظریه هغه کوڅه په کوڅه او ډور ټو ډور رسوله نو په اوی چې لکه باران ورېده او په خوا خو خټم ډېرې وي بالکل او دی سره لاټین وسره نو دا اسماعیل چې کوم دی نو دی ناظم اسماعیل دی چې کوم دی نو د صوابیوانو داسې یو خوږه غونته کې لهجم ده که نه نو هغه ورته وایي چې وی اسماعیل وی اورنګزیبه چې دا پاکستان به څنګه یا نو هغه ورته وایي چې پاکستان چې کوم دی که نه وی دا وي شنه شنه باغونه به وي که نه او فصلونه به وي او چمنونه به وي او وی ته به چې کوم دی نو وي په موټر کې ناست یو یوې به کې نو هغه وایي چې وی دا خو به ډېر ښکلي نو دا خبره کوي وښیه د ورا پرېوته لاټین هم مړ شو ټولې جامې هم خرابې شوې نو دا لکه دغه وخت د خلکو دا خیال و که نه چې پاکستان کې به او واقعي بیا وروستو چې کوم دی تاسو وګورئ اوس خلک په موټر کې خو نه په ټریکټر کې ناست هغه وخت ګورې ټریکټر نو که نه خو دا د خلکو هغه ویژن و حالانکې اوس یو زمیندار سړی د کلي یو سړی هغه وخت کې دې څیزونه نو خبر خو دا هغه خیال و چې یاره بیا به داسې موټر راشي او په هغې کې به خلک یوې کوي بل ټریکټر پکې راغی نو دا خلکو ویژن و ډېر توقعات و زمونږ چې یاره دا پاکستان به زمونږ ټول مسایل حل کی لیکن افسوس اور صد افسوس چې فرام د ویری فرسٹ ډے هغه شانتې بیا خلک پاتې نشو زمونږ لیډرشپ هغه شان پاتې نشو او پای کې ډېرې تبدیلۍ راغلې د هغې نه جمهوریت ووته او د امیریت مرستې یې شروع کړې د جمهوریت خلاف کارونه یې شروع کړه او په آخره کې چې کوم دی نو لکه هغې دا خبره راغله چې اوس لکه هغه غریبو خلکو ته اوس داسې به ووایو چې هغې ته پکې هېڅ هم نه میلاوي نه روزګار شته نه داسې چې کوم دی تعلیم شته نو په دې وجه باندې د خلکو نه هغه جذبه ووته او اگر چې هغه شانتې جذبه او نشته خو دا چې جذبه د ملک دپاره لړنې مرنې کا اوس هم شته ګورې دا ملک زمونږ هر څنګه چې دی نه مونږ چاته تللی نشو دا کو خراب دی او که ښه دی دا زما مرک دی زه به په دې کې یم زه به په دې کې مرم په دې کې به ښخېږم داسې دا هر چا فیلینګز دي دا دي زما سر لږ سوال لږ ونته که زما هغه انګل لږ بدل و هغه وي لیلا مور وی چې تاله به لیلا درکو خو ته دا بی اے پاس کا که نه نو هغه وی کو بی اے شرط شو نو بس بیا لیلا پاتې ده که نه نو زه وایم چې هغه جذبه خو اوس لږ ډېر حده پورې شته خو هغه جذبې کې زه وایم چې لکه هغه محنت هغه جذبه چې په دې نیت باندې یو سړی محنت وکړي یو کس محنت وکړي چې زه به دا ملک یو ځای ته رسوم نن زمونږ مقابله چې دا عالمي سطح باندې ده زمونږ هغه ملک نه دی دنیا اوس هغه شان پاتې نه شوه اوس موږ ته غټ غټ ساینسدانان پکار دي غټ غټ انجینیرز پکار دي او دې کې ډېر زیات رول چې دی د نوجوانانو دی دله پکار دی کو نن زمونږ تحقیق وګورو نو ډېر زیات غیر معیاري تحقیق دی کو موږ داسې بله سیزونه وګورو نو هغې کې موږ ډېر رستو یو مورلیم بعضې سیزونو کې رستو یو نو زه وایم چې لکه د نوجوان کې ولې دا جذبه نه راوچتېږي چې باید د دې ملک دپاره زه ځان یو ځای ته ورسوم یو محنت وکړم شپه ورځ یو کړم دې حوالې ساجد محمود صاحب که هر اینګل نه ګورې که نه خو خبره دا ده چې ستا په ملک کې د میرټ چې کوم دی که نه د میرټ د هغې څه اهمیت هغې ته نه میلاویږي نو چې هغې ته نه میلاویږي نو دا خلک ډسکرج کېږي بلکې په میرټ باندې چې کوم خلک په کار دا ده چې راشي هغه پاتې شي نو چې هغه پاتې شي نو بیا خو هغه د چا خبره هر شاخ پې الو بیٹھا ہے نو دا بلکې زه خو بیا بل څه وایم خو بهرحال دا اوس ریډیو دی نو دا نه وایم نو دا لکه مطلب دا دی چې مونږ چونکې هغه میرټ ډسکرج کړی دی هغه قابلان خلک مونږ رستو کړی دی او مونږ چې کوم دی نو لکه نااهله خلک چې کوم دی نو هغې ته موقع ورکوو څوک پکې رشوتونه شي څوک پکې سفارشونه شي نو د هغې په نتیجه کې هغه خلک ډسکرج شي چې کوم څه کولی شي نو چې کوم خلک څه کولی شي نو هغه چې پاتې شي نو بیا هغه چې کوم هلته ناست وي هغې څه کولی نه شي بل ساجد محمود خان تاسو لکه دا مو وایي که نه چې یاره دغه جذبه نشته هغه شانتې محنت نشته یاره چې زه خو استاذ یم او ماشومانو ته باقاعده ګورم د خپل نصاب باندې زما یو نظر دی او په دې خپل ټیچر ټریننګ باندې زما نظر دی زه به تاسو دا ووایم جي چې پته نشته چې ولې زمونږ دا سیسټم چې کوم دی که نه
دا مونږ ته لکه استادانو ته دا یو انسټرکشن هم راکوي چې دا بچی چې دی که نه د ده نه وړوکې خان جوړ کړه او بس دې کښېنوه او بس د خاطر مدار کوه، ده ته قارېږه مه او ده باندې کار مه کوه او بیا د هغې په ریزلټ کې جي تاسو په خپله وګورئ، سوچ وکړئ. زمونږ دا سیسټم اوس داسې شوی دی که نه، دا موبایل سرخوړلی چې راغلی دی دا اوس داسې شی دی چې مونږ د دې په ذریعه باندې هر یو کار په دې باندې کول غواړو. مونږ دا وایو لکه اوس خو مته دا بل شانتې کار راوړو، اوس خو هر څه آنلاین شو، اوس خو به په دې باندې ورلېږي او هغې به یې ته رالیږي. دې به د کټ نه خوځي نه، دې به ښه زما دې په کټ کې ناست دي، دې به هغه تناساني تاسو وایي چې یاره دا تاسو تناساني، بلکې مونږ اوس داسې شو، زما دا سټوډنټان داسې شو، زما د ملک دا سټوډنټان داسې شو چې هغې وایي چې دې موبایل نه زه ډګري راوباسم، دې نه پکې فارم ورکم او چې بیا دې خوا که ما یو پرنټ دې والم او زما ډګري په دې طریقه باندې چې اسم هر څه په آنلاین هر څه چې کوم دی نو په موبایل باندې که څه ګایډنس سري هم به په موبایل باندې دي، چېرته ځي نه، سفر نه کوي، نه د کوره وځم چېرته وځم، بلکل د کوره به چېرته نه وځي، په ځای به ناست دي، دې ته به ګوته به داسې داسې کوي. نو دا ټول سهل اساني چې کومه ده یو خوا دا زمونږ دا سیسټم داسې شو. بل دا ده چې زمونږ ایجوکیشن کې هغه محنت کی عظمت چې کوم دی که نه په هغې باندې یقین نشته، نه زمونږ ماشومان ته مونږ دا ښایو او نه مونږ ورته څوک پرېږدي چې یاره دې کې مونږ دا یو ډیګنیټي آف لیبر په دې کې مونږ انکلکیټ کړو. تاسو یقین وکړئ ما په خپل ټیچر ټریننګ کې چې کوم دی نو دا لوستي دي چې the dignity of labor should be inculcated in the students, but if you want to inculcate نو څنګه به انکلکیټ کې په ماشومانو کې به محنت کی عظمت څنګه محنت به څنګه کوي هغه چې ته په محنت پې کې که نه او په خپله محنت کې که نه چې ته په خپله ورته ماډل شي چې ورته وښې او په هغه باندې وکړي نو بیا به سبا هغه کوي. خو مونږ خو وایو چې یاره خان دې جوړ کړه کښېنوه او د هغه نه هم بیا خان چې کله هغه چېرته په سروس شي یا په د هغه نه خان جوړ شي، په کرسۍ ناست شي او په ګوته خلکو ته کار کوي. دس مچ چې کوم نو څنګه به چې کوم دی نو دا خلک محنت وکړي، څنګه به خلک ترقي وکړي. بل دا ده چې هغه لکه تاسو د انجینر خبره کوئ که نه، انجینرینګ به وکړي د ملک به پې بدا پیسې ولګي، ډاکټري به وکړي د ملک به پې بدا پیسې ولګي، بیا به هغه ډاکټري پر ځای پرېږدي، هغه به انجینري پر ځای پرېږدي، او به راشي په پولیس کې به CSS به وکړي وغیره او د هغه نه به یو پولیس افیسر جوړ شي او بس بیا به هغه خپله پولیسي کوي، هغه به چې کوم دی نو هغه انجینري به نه کوي. دا لکه داسې لکه مطلب دی چې په کار دا چې تا دغه ونو یار د مخکې نه ولې دي زما د ملک دې ولې دونه پیسې خرابې کړي. بالکل سر، یو بل خبره هم اکثر مونږ چې کله د ملک حوالې سره خبره کوو، د پاکستان حوالې سره خبره کوو، نو بس دقه سوچ راځي چې بھئی پاکستان ماله سره کړو، ملک ماله سره کړو، حالانکه هغه سوچ نه کوي چې بھئی دې ملک نه ما څه ورکړی دی، زما په دې سوسایټي کې څه کنټریبیوشن دی، زما په دې معاشره کې څه کنټریبیوشن دی، د خلکو له ما خپل انفرادي سطح باندې څه ورکړي او اجتماعي طور باندې زمونږ کنټریبیوشن دنیا دپاره څه دی. دې باندې هغه احمد فراز ډېر زبردست شاعر دی زمونږ د هغه شعر راته یاد راشي، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. نو دغه سوچ دې باره کې تاسو وایئ. بالکل چې زه خو به دا ووایم چې لکه مونږ خو دا وایو چې یاره ما له ملک سره نه کړه، مونږ له یې سره کړه، مونږ پکې دا ونه شو هېڅ هم نشته، مونږ ته څه نه میلاویږي. او لکه دا څنګه تاسو ووایئ چې ما څه ورکړه. اوس ما له به یو کار دی ما له به ملک څه راکړي، زما ملک غریب ملک دی او معافي غواړم زیات تر ستا ملک چې کوم دی نو هغه په فارن لونز باندې د بار ملکونو په قرضو باندې چلیږي، د بار ملکونو په امدادونو باندې چلیږي. بله دا ده چې که فرض که لون راځي نو هغه څه شرایط او هغه شرایط چې کوم وي نو هغه ستا د ملک لپاره فایدهمند نه وي. هغه د هغې خلکو له چې کوم هغه ډونرز وي که نه او هغه لون چې موږ له راکوي نو د هغې د ملک دپاره هغې ریکوري دپاره هغه د هغې دپاره بهتري. موږ له دې دپاره نه راکوي چې زما ملک پې ترقي وکړي، زما قوم پې ترقي وکړي، زما په ملک کې تعلیم عام شي، دې دپاره نه راکوي. دغه شانتې که موږ له مثلا د تعلیم په میدان کې زه د تعلیم سړی ما تعلیم کې چې کومه ایجوکیشن لپاره کم ډونرز دي موږ له پیسې راکوي او ورسره باقاعده موږ له یو دغه هم راکړي ډکټیشن هم راکړي چې دا به داسې کوي، کریکولم به داسې، امتحان به داسې، ایډمیشن به داسې،
نو موږ ته باقاعده او هغه پالیسی هغه تعلیم هغه زما د ملک د پاره چې کوم دی نو نه دی هغه ناٹ اکارډنګ ټو د نیډز اینڈ ریکوایرمنټس آف زما د ملک د ضروریاتو مطابق نی بلکې هغه د هغه ملکونو د ضروریاتو د هغې خپل څه مفادي او هغه لکه موږ له پیسې م راکوي او په یو طریقه موږ بس موږ ته پکې دا فایده چې موږ صرف پړه لیکه شو نور کو ذهن سازي زموږ کېږي نو هغه د هغې د هغه ذهن او کردار سازي د هغې د هغه پلانینګ د هغې د منصوبې په نو داسې لکه دا زموږ دا نو چې د دې تعلیمي نظام نه بیا یو سړی وځي چې هغه د نورو په دغه خبر په ټکړو باندې دوی شوي او هغه چې کوم دی نو ورسره ډیکټیشن هم هغه فالو شوي نو د هغه نه بیا زما په خیال د شکل په لحاظ سره خو به پاکستاني هم هغه دغه خبره ده هغه لارډ میکالې چې ذهني طور به انګریزي او په مخامخ به ته انډین ښکاري اوس هم دیټ پالیسي هماغه پالیسي روانه ده زه په پټکې مې په سر کړی دی او ګیره مې پرېښې ده او پنسې مې چې کوم دی نو د ګیټو نه اوچتې دي خو ذهن چې کوم دی که نه زما بالکل انګریز دی که ما یو دوه ټکي انګریزي وویله که نه نو ساجد محمود خان به وایي چې یاره لیس محمد چې کوم دی نو ډېر قابل سړی دی یعنې هغه انګریزي هغه دغه څیزونه زموږ د قابلیت یو معیار موږ هغې ته ویلي زموږ ذهن سازي داسې شوې ده نو بیا ستا د ملک دپاره به زه څه وکړی شم هېڅ هم نه شم کولی ها پرنسپل صاحب دا خبرې خو روانې دي خو زموږ اورېدونکو ته موږ وایو چې یو بله ملي نغمه هم وړاندې کړو خو تاسو داسې بل څه فرمایشي نو بله ملي نغمه بس هر یو چې هغه تاسو ملي نغمه خو بس هر یو چې به موږ باندې ګران خو دا ده چې زما یو کار دی دا دل پاکستان مې ډېره خوښه ده دا چې سر زموږ قومي د غم د ملي نغمه هم ده جنید جمشید مرحوم جنید جمشید ډېر زبردست سړی و الله دې درجات عالیه نصیب کړي نو بس دا ځکه خو چې کوم دی نو ما راته وویل که نه چې جنید جمشید راته رایاد شو نو ما وی چې یاره بس دل پاکستان جان پاکستان دا انجینیر صاحب ته موږ ووایو چې دا ګانا په دې کې شامل کړي ملي نغمه او راځي چې دل پاکستان ووایو جان پاکستان
یو ځل بیا تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. تاسو اورئ پښتونخوا ریډیو FM 92.6 مردان. زموږ نننی میلمه پرنسپل صاحب دی لیس محمد صاحب چې هغې تحریک پاکستان حوالې سره ډېر زیات کار کړی دی. د حوالې سره ډېر خلکو سره ملو شوي دي، خاص کر د مردان چې کوم لوکل لیډرشپ و د هغې بچو سره یا د هغې کې کوم هغه مشران چې کوم ژوندي وي سره یې په کوم ډېرې خبرې اترې کړي دي او په خپل هم ډېر زیات چارج دي او ډېر زیاته انرژي ده پکې د ینګ بلډ هغه ینګ جنریشن په شان اکټیو دی. خو زه به غواړم دا لیس محمد صاحب چې چونکه زمونږ په کتابونو کې په زمونږ په درسي کتابونه چې کوم دي، د کورس کتابونه چې کوم دي، هغې کې هم د زمونږ چې د پاکستان تحریک پاکستان کوم سنټرل لیډرشپ و د هغې حوالې سره ډېرې خبرې ترې شوي دي. خو زه به غواړم دا چې تاسو د هغې حوالې سره هم یو څو خبرې وکړئ او د هغې د چې کوم لوکل لیډرشپ و لکه مردان کې چې څوک په پېښور کې څوک یا بنګال کې یا کم ځایونو کې چې کارکنانو هغې سره د په ریلیشن یا هغې یو بل ته څه انسپایریشن میلاوېده دې حوالې سره زه یم چې یو څو خبرې وکړئ. دا خو ساجد محمود صاحب لکه مرکزي کردار چې په دې کې کوم هغه وخت سره د پاکستان په جوړولو کې ادا شوی دی، نو هغه خو ضروري خبره ده چې هغه حضرت قائد اعظم محمد علي جناح رحمت الله علیه او هغه خو بس داسې یو عجیبه بې مثاله غونډه کې لیډرشپ چې کوم دی نو هغه د پاکستان او د مسلمانانو په تاریخ کې تیر شوی دی چې هغې چې کوم دی نو نور به درته څه ووایم، خو هغه خپل چې د هغې کوم جایداد و د هغې کوم دولت و نو هغه یې 3 حصې کړې وه او په هغې کې یوه حصه چې کومه وه نو هغه خو هغې علیګړ یونیورسټۍ چې کومه په انډیا کې ده، په بهارت کې ده، د هغې ته بخلې وه. ځکه چې د علیګړ چې کوم دی نو دا پاکستان په جوړولو کې د علیګړ د طلبا خاص کر د دې پکې یو ډېر مرکزي کردار تیر شوی دی او هغه هلکانو د علیګړ د یونیورسټۍ هلکانو د پاکستان او د مسلم لیگ هغه پیغام چې کوم دی نو هغه د انډیا ګوټ ګوټ ته هغې ځوانانو چې دی نو رسولی و. دغه شانتې بیا به مونږ دې خوا راشو، بیا یوه حصه چې کومه ده نو هغه زمونږ د پېښور اسلامیه کالج پېښور چې اوس یو یونیورسټي ده او ما ته په خپله دا یو اعزاز هم حاصل دی چې ما د هغه ځای نه ګریجویشن کړی دی او BC ما دا هغلته نه کړې ده او ما ته دا اعزاز هم حاصل دی چې د اسلامیه کالج د ټولو نه هغه بره مناره چې کومه ده نو هغې ته هم ختلی وم. نو دغه مناره مې چې کوم ده نو بره نه او بیا مې د هغې نه ګیر چاپېره کتلي وو، ډېر لرې لرې پورې د هغې نه یو د ټول سینري ښکارېده. نو یوه حصه هغې ته ورکړې وه او یو حصه چې کومه وه نو هغه یې بیا خپل خور ته کړې وه. دغه شانتې لیډران خو د مونږ پاکستان هغه وخت کې چې کوم دی د مسلم لیگ ډېر نومونه دي پکې، دغه شانتې لیاقت علي خان دی پکې. بیا دلته کې چې کوم شخصیت زما ډېر زیات زړه ته نږدې دی او ډېر مې خوښ دی، زما یو آیډیل پرسنالټي ده چې هغه سردار عبدالرب نشتر صاحب دی چې دا یو ډېر چې کوم دی نو پاکباز سړی و او ډېر قابل سړی و او هغه هم بیا د دې سیسټم نه یو ګیله کړې ده په خپل یو شعر کې، چونکې هغه شاعر هم و نو هغه وایي چې بس اس خطا پیچین لی رہبری ہم سے کہ ہم سے قافلے منزل پہ لٹوائے نہیں جاتے. نو هغې بیا چې کوم دی نو لکه د وخت سره سره بیا کارنر کړي شو او محدود کړي شو د یو ځای پورې. نو دا سردار عبدالرب نشتر چې کوم دی نو د هغې دلته مردان ته زما والد صاحب خبره کوي، ما راوستې مو ما ولې یو ډېره لویه جلسه کړې وه او زما هغه ایفرټس چې هغه وکتل هغه وخت کې زه ینګ هم وه هلک هم نو وی چې زه یې ولیدم او بیا هغه چا زما کار ولیده نو وی په اخره کې دغه جلسې او دغه وی زه په تندي باندې خور کړی، ما ته وی بچې ډېر کار دی کړی. نو دا خو لکه نو دا شو. بیا به دلته مردان ته به راشو، نو په مردان کې چې کوم دی نو هم زمونږ ما یو څو نومونه خو واخیستل، یو څو راته اوس بیا رایاد شو چې په هغې کې د هاتیانو چې کوم دی نو هغه پیر محمد خان چې موجوده چې کوم منسټر دی علي محمد خان د PTI د دې نیکو
نو هغه چې دی نو د پاکستان په جوړولو کې ډېرې منډې تړې واري دي. دغه شانتې د هاتیانو اکبر خان چې دی نو هغه یادېږي. او بیا په تیره باندې چې کوم دی نو فخر بیضې چې غلام محمد خان لون خوړ چې کوم دی نو هغه یادېږي. غلام محمد خان لون خوړ چې دی نو هغه د مسلم لیگ د پاره او د پاکستان د پاره ډېرې منډې واري ډېر ایفرټس یې کړي. بیا وروستو چې کوم دی نو هغې هم د دې پاکستان په تعمیر کې یو ډېر لوی کردار ادا کړی. دغه شان چې کوم دی نو دا په دې مردان کې لکه محمد علي خان فوتی شو، داسې نور چې کوم دی د ګاډیاري غفران صاحب شو، دا ډېر داسې لوی لوی لیډران. نو دا دی چې کوم دی نو او پاکستان جوړولو کې زمونږ چې دا کم پیران صاحبان دي نو د دې پکې یو ډېر لوی کردار تیر شوی دی. لکه پیر عبداللطیف زکوړي شریف چې کوم دی نو هغه په دې کې ډېر منډې تړې وارې وي. دغه شانتې پیر مانکي شریف شو نو هغې ډېر لوی کردار دی پکې. نو دا چې کوم دی د پیښور فدا محمد خان او دا شانتې چې کوم دی نو د میا اقبال یادېده، د میا اقبال والد صاحب میا شفیع. نو دا خلک داسې خلک دی چې دی چې دی نو د قائد اعظم سره شانه بشانه کار کړو، محنت یې کړو د پاکستان د جوړولو کې. او د دې د کوششونو په نتیجه کې چې کوم دی نو دا پاکستان قایم شوی دی. نو دا یو څو نومونه داسې ماته چې کوم دی نو یادېدل. خان عبدالقیوم خان هم چې دی نو لکه دغه شان سر صاحبزاده عبدالقیوم خان دی چې کوم دی نو چې کوم چا چې دا اسلامیه کالج قایم کړو. نو دا کسان داسې کسان وو چې دی د پاکستان په جوړولو کې ډېر لوی ایفرټ کړي او بیا وروسته د پاکستان په تعمیر کې هم چې کوم دی نو دی یو اهم کردار ادا کړی. نو دا لوکل لیډرشپ او دغه شان دی. بل دا چې دا چونکې د قرارداد پاکستان په حوالې سره پروګرام دی د یوم پاکستان په حوالې سره، نو بله یو اهم خبره به تاسو ته وکړم چې زمونږ د مردان یو داسې شخصیت دی چې هغه په دې موقع باندې په دې جلسه کې کومه چې د مسلم لیگ په هغه منټو پارک کې چې کومه جلسه شوې وه 27 جلسه وه د مسلم لیگ او په هغې کې شرکت کړو. نو هغه زمونږ د کس کورونو چې د اکرام الله شاهد صاحب چې کوم دی ډیپټي سپیکر هم پاتې شوی دی، د دې والد صاحب مولانا مدرار الله مدرار علیه رحمت دی چې کوم دی نو په هغه جلسه کې چې دی نو باقاعده شرکت کړو. دا لکه ډېرو خلکو ته دا پته نشته چې مولانا مدرار الله مدرار چې کوم دی نو هغه په 1940 کې په 23 مارچ باندې دغه کومه جلسه چې وه کومه چې 3 ورځې جاري وه، یعنی د 22 مارچ نه واله 22 23 او 24 پورې، نو دغه کې چې کوم دی نو مولانا مدرار الله مدرار او بیا دا شنددي چې کوم رورو الله دې وبخي مولانا محمد شعیب صاحب هغې چې کوم دی نو هغې د زمونږ د دې صوبې د خیبر پختونخوا د پاکستان د جوړېدو نه مخکې 2 پیرې چې کوم دی نو هغه صوبایي صدر هم پاتې شوی دی چې کوم دی نو لکه 2 پیرې صوبایي صدر چې نو دا شان زمونږ د مردان چې دی نو الحمدلله په تحریک پاکستان کې یو ډېر جاندار کردار چې کوم دی نو هغه پاتې شوی دی. زما خپله والد صاحب چې کوم دی نو چې ما خبره به یې کوله چې ما د 1945 کې چې ما میټرک امتحان ورکړ نو زه په مسلم لیگ کې شامل شوم او تر دې دمه پورې اوس هغه چې کوم دی نو په 2020 کې چې کوم دی نو هغه وفات شوی دی. تر دې دمه پورې هغه د مسلم لیگ سره وابسته او د مسلم لیگ دپاره منډې. نو دا لکه مطلب دا دی چې لکه ډېر داسې کردارونه شته چې هغې چې کوم دی نو د مردان په حوالې سره چې هغې د پاکستان په جوړولو کې یو ډېر لوی خدمت چې کوم دی نو هغه کړی. پرنسپل صاحب چونکه زمونږ ټایم هم موږ نن ټایم کافي واغستو، ستاسو هم ډېر ټایم واغستو او ډېرې زبردستې خبرې تاسو وکړې. خو زه به غواړم دا چې د پروګرام په اختتام کې تاسو کو څه میسیج ورکول غواړئ د 23 مارچ حوالې سره، یوم پاکستان حوالې سره یا کو د پاکستان د مستقبل حوالې سره، نو تاسو ورکولی شئ. سید محمود صاحب ورځې مونږه مناوو او اوس خو یو داسې ټرینډ راغلی دی چې روزانه د سروزي، یعنی کله د ښځو ورځي او کله د سړو ورځي او کله د پلار ورځي او کله د مور ورځي، بالکل مختلفې ورځې مونږه مناوو. دا د پاکستان ورځ ده، دا مونږه مناوو. دا بده خبره نه ده، ښه خبره ده. خو خبره دا ده چې آخر په دې قرارداد پاکستان کې او په دې یوم پاکستان کې
زما د پاره څه پیغام دی او زما د قام د پاره او خاص کر زما د نوجوان نسل د پاره څه پیغام دی. نو ګوره جی دا قرارداد پاکستان چې کله پاس شوی دی او د مسلم لیگ د مشرانو په هغه جلسه کې چې د ځان لپاره دا کم منزل ټاکلیو نو د دې یو بنیاد او هغه بنیاد دا و چې په دې انډیا کې یو نه بلکې دوه قومونه دي، یعنی یو هندو او بل مسلمان. په دې باندې چې کم دی نو زمونږ د عمل جوړ شوی دی. په هغه ټیم کې مسلمانانو دا نه دي کتلی چې دا بلوچی دی او دا سندھی دی او دا پنجابی دی او دا پښتون دی، دا نه دي کتلی، بلکې مسلمانی چې کومه وه نو هغه د پاکستان بنیاد او مسلمانۍ چې کوم دی نو دا ټول قومونه تر د بنګاله پورې بنګالیان چې کوم چې اوس ورته بنګلادیش ویل کېږي نو دا ټول چې کوم دی نو د دې بنیادي طور دا لکه یو نظریه وه چې مونږ ټول مسلمانان یو او مونږ چې کوم دی نو یو قوم یو. او اسم یو خبره ده جی ساجد محمود صاحب، زمونږ په قرآن پاک کې چې کوم دی نو خاص کر د دې قومونو په باره کې وجعلناکم شعوبا وقبائلا، یعنی تاسو مونږه په قومونو کې په قبیلو کې تقسیم کړی د څه دپاره؟ ناٹ فار دا پرپز آف پالیٹکس، سیاست کے لیے نہیں بلکہ لتعارفو، چې ستا پہچان وشي، ستا پیژنګلو وشي، چې ته په پیژنګلو کې آسان شي، چې ته څنګه ته یو بل وپېژنې، ته ځان وپېژنې. د دې نه علاوه دا قومیت چې کوم دی نو دا ژبه چې کومه ده نو دا یا دا قومیت چې کوم دی نو دا د دې لپاره نه چې ته په دې باندې سیاست وکړې. دا د قرآن فیصله ده، زما نه ده نه. او مونږ مسلمانان نو هغه ټیم کې دا یو جذبه وه چې مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، دا نعره وه، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، که مسلمان یې نو راشه مسلم لیگ کې شامل شه. نو هغه دا په دې باندې نو مونږ له هم پکار دا ده چې مونږ ځان ته مسلمانان ووایو او مونږ د خپل قوم دپاره کوشش وکړو. ټیک ده ما ته به هغه شانتې فیسیلیټیز زما د ضروریاتو زما د خواهشاتو مطابق نه میلاویږي، ولې چې زما ملک غریب دی. نو چې زما ملک غریب دی نو زه به ورسره ګزاره کوم، زه به سپوره خورم، زه به لږه خورم او زه به غوړه نه خورم. دا چې کوم وي پورې سپورې خو په شریکه به وي، نو دا پورې او سپورې چې کوم دی نو دا زما د ملک دغه قسمت دی. مونږ غریبانه نو مونږ چې کوم دی نو مونږ ګزاره کوو او مونږ به په هغه لږه ډوډۍ باندې په هغه سپوره ډوډۍ باندې به مونږ ډېر زیات کوشش کوو، ډېر محنت به کوو او دا پاکستان چې کوم دی نو دې ته به ترقي ورکوو او د دې خپل ملک به خدمت کوو. دا زما یو پیغام دی. ټیک ډېره مننه لیس محمد صاحب، تاسو شکریا ادا کوو، تاسو پښتونخوا ریډیو دپاره ټایم وباسو، ستاسو ډېره زیاته مننه. ګران اورېدونکو، تاسو د لیس محمد صاحب خبرې واورېدلې. زه به تاسو نه اجازت غواړم، خو تلو نه مخکې به د احمد ندیم قاسمی یو دعا و پاکستان دپاره هغه تاسو سره شیئر کم. په اردو کې لیکلې وه: خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیش ہے زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبز اگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، گنی گٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں کو بھی رویدگی محال نہ ہو، خدا کرے نہ کبھی ہم سر وقار وطن، خدا کرے نہ کبھی ہم سر وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہ حسال نہ ہو، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے. اللہ پاک.